پښتو ژبې مشهوره سندرغاړه نغمه عزتمنو ولې خپل خاوند طلاقه کړه او ولې دې بیا دویم واده کول او څومره ټیم کې دې واده وکړو. ټول معلومات نن زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. نغمه عزتمن څه د تعریف محتاج نه ده، د افغانستان اوسیدونکې ده. دا د منګل ښځه ده چې منګل د نه عزتمن شپږو بچي ترې نه راوړه. د هغې نه بعد بیا منګل سره د نغمې ټیم نه تېرېدو او ویې ویلې چې ما ته خلک پیغور راکوي چې منګل بوډا دی او ته ځوان یې، ته دې سره څنګه ټیم تېروې. نو د خلکو د پیغور د لاسه ډېره زیاته سخته تنګه راغلله. بیا هغه مجبوره شوله چې نغمې د خاوند نه طلاق واخیستلو او چې ترې نه واخیستلو نو نغمه په دغه ټیم کې لاړله امریکې ته او هلته کې عزتمنو څه موده بعد بیا دویم واده وکړو. اوس عزتمنو ویلې کېږي چې نغمې هلته کې هغه دویم خاوند ته طلاق ورکړی دی او د دغې د وجې نه یې ورکړی دی چې ته خو د منګل وې، تا سره منګل مینه کړې ده، محبت کړی دی او د هغې نه بعد هم تا دویم واده وکړو. اوس عزتمنو په سوشل میډیا باندې دغه خبرونه روان دي، خو مینه وال چې موږ معلومات وکړو نو د نغمې دویم خاوند سره خپله زندګي کوي، تر اوسه پورې ورسره ښه خوشحاله ده. داسې یوه پروپیګنډه ده، خلک ورپسې پروپیګنډې سازوي. خو مینه وال زموږ د دې ویډیو مقصد هم دا ده چې هېڅکله چا پسې داسې څه خبرې اترې مه کوئ. زموږ د سره نن معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.